او ابو بکر صدیق په مخه ورغی رضی الله تعالی عنه. ابو جهل راشه کا مرګره خو دې بل سوی وی سوی وی په دومره لږ سات کې بیت المقدس ته تللی ما بیا راغلی ما دومره لږ سات کې مړوي دا خو وړه خبره ده کدو دا خو وړه خبره ده که دې وی په دومره لږ سات کې بیت المقدس نه بر اسمانونو جنتونو ته تللی بیا منم. و بعضې داسې د 2 ورځو 3 ورځو مسلمانان هغه لاړل واپس. قرآن شریف کې الله تعالی فتنة للناس ویلی بعضې خلک هغې وی چې اوهو دا څنګه چل دی څنګه چل دې وجې نه زموږ علما وایي ډېرې وجې وایي سبحان لفظ عبد لفظ نور هم وجې شته خو دې نه معلومیږي چې دا صرف خوب لیدل نو دا تللو بره که د خوب لیدلو نو خوب چې سړی وي ما امریکې ته لاړم بېګانو څوک په هغې کې انکار نه کوي. دې نه بیا بعضې خلکو انکار وکړو ایمان یې پرېښود لاړل ته یو څو کسانو نو معلومیږي دا چې دا د ویښې سفر پیغمبر مبارک بیانو. ښه هلته څو لیدل دا یو معراج نه دی ښه دا ډېر معراجونه دي د ټولو خلاصه به درته ووایم. هلته جنتونه ولیدل نبی علیه السلام مبارک او صحابو ته جنتونه مې ولیدل وی خوره څنګه وه اوهو مشک او زعفران وی د الله رسوله ولې 4 ولې د هر جنتي په کور کې روانې دي ولو کې خټه شته ځکه ولې چې رواني خامخا پکې خټې وی او ولو کې خټه شته خو خټه څه شی دی مشک دی مشک او عنبر ولو کې خدا الله رسوله کاڼي می کنه کاڼي پکې شته وی او یاقوت او مرجان دا پړقار به کوي په دې ولو کې داسې ولې دي پکې. او رسول الله مبارک فرمایي یو ځای ته ورغلم یو ډېر اعلی محل ډېر اعلی محل چې ورنږدې شومه نو د هغه محل مخې ته یو جینۍ وه یو حوره هغې به لپه راغېشته او په مخ به یې چوله نو چې لپه به یې په مخ واچوله نو هغه اوبه به داسې څڅېدلې لکه چې ملغلرې لاندې غورځېږي او ډېره ښکلې وه. محل مې ولیده ډېر مزېدار و. نو ما تپوس وکړه دا محل د چا دی لمن هذا القصر وی د دې ښځې نه په خپله تپوس وکړه نو چې دغه وخت کې سړی مکلف نه خیر دی ښه چې ورغلم دا ښځې نه مې تپوس وکړه دا محل د چا دی وی دا ستا یو امتي دی بلال دا غله جوړ شوی دی او ته څوک یې وی زه هم د هغه په انتظار ورځې شپې اړوم راړو. نو رسول الله مبارک به حضرت بلال سره کله خوشطبي کوله بلاله ستا د جنت ښځه مې لیدلې ده. یو بل محل مې ولید ډېر اعلی او مزېدار و زړه مې وغوښتل چې وردن نشم تپوس مې وکړو لمن هذا القصر دا محل د چا دی وی دا د عمر ابن الخطاب د حضرت عمر محل دی. عمر وی ما وی چې ورننوځم ډېر مزېدار و خو ستا غیرت را مخکې شو نو بس وردننه نه شوم. عمر کې غیرت زیات و. حضرت عمر فاروق وجړل د بخاري حدیث دی ابکا غارو یا رسول الله ما پتا به غیرت کو خوشحالی نه وجړل چې ته خو دننه شوی وطن و ښه به ډېر اعلی محلونه مې ولیدل کور ډېر اعلی مې دا څوک دی وی دا د عامو مسلمانانو دي د هغې نه پس مې اعلی بلډینګونه او محلات ولیدل دا د چا دي دا د شهداو دي هغې نه پس بره چې ختم نور مې اعلی محلات ولیدل دا د چا دي د صدیقینو دي هغې نه پس مې ولیدل هغې نه بهترین محلاتو دا د چا دي د پیغمبرانو دي هغې نه پس مې یو ډېر بهترین او قیمتي محل ولید دا د چا دی وی دا ستا دی الحمدلله. ما پرېږده چې د خپل محل ته وردن نشم وی صبر کوه تا ته لا د دې د داخلېدو وخت شته چې هغه موده پوره شي نو بیا به وردن نه کېږي ماشاءالله. وی دوزخونه مې ولیدل الله او په دوزخونو کې مې بیا د دوزخونو طبقې ولیدې یو درز مې واورېده مې دا درز د څه دی وی دا چې کله الله دوزخ پیدا که د دوزخ د سر نه یو تیږه ورغورځوله اوس د دوزخ ویښته ورسېده دومره جوور او بیا عذابونه خلک مې ولیدل چې تلم یو سړی مې ولید یو سړی چې هغه یو کس یو سړی ورته ولاړ دی هغه سره کاڼي دي او هغه سړی کاڼي اوچتوي او رده دی سر لی رابری او چې سر لی روبري سر یې چیپړی شي کاڼي لرې لاړ شي وتمبېږي دی لاړ شي کاڼي پسې چې واپس راځي سر یې بیا جوړ شوي بیا ولي کاڼي بیا وتمبېږي لرې لاړ شي
چې دغه ځای نه راځي نو سر یې بیا جوړ شوي، بیا یې پې ولي، چې ولي سر یې چپړې کېږي او دانګې کاڼې، بیا چې راځي بیا جوړېږي. ما دا څوک دی لوی عذاب کې مبتلا دی؟ چغې وی چغې وی مخکې ځه. وی چې مخکې بوتلم د وینو دریاب دی، خوټ کېږي او سړی میانس کې ولاړ دی. چغې وی وینو کې چې لا غاړې ته رانږدې کېږي نو په غاړه یو سړی ولاړ دی، کاڼې ورسره دي. په کاڼې چې غزارو کې دغه دریاب کې دننه سړی په داخلو لګي او دومره سخت ولګي چې د دریاب منځ ته لاړ شي، د غزار دونه زوري. بیا را روان دی لامبو، وی 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 چې نږدې شي غاړې ته، دی بیا په کاڼې ولي او داسې رسۍ ولي چې په داخله کې ولګي. د کاڼې دومره زوري چې کاڼې په زور د دریاب منځ ته ورسېږي. مې دا څوک دی په عذاب کې پروت دی؟ وی ته مخکې ځه. وی چې مخکې لاړو نور کسان مې ولیدل د تانبې نوکونه دي او مخ پې ګرئ، د تانبې نوکان او دا وینې او ژبې ته بهېږي. مې دا څوک دی؟ وی مخکې ځه. چې مخکې لاړم بل یو سړی دی او بل یو کس هغه ته یو کلوب یو اوسپنې او څه ورته یو قینچي نیولې ده، په دې وښکي کې یې وله ورکړي او ری کاږي او تر سټه پورې وله دا وښکې پرې کړي، وینې ته بهېږي مکمل یې پرې کړي. چې پرې کړي بیا ولې دی بل طرف ته هغه کونډه واچوي هغه شی او دا بل طرف وله راکاږي تر سټه پورې دا پرې کړي. چې دا پرې کړي دا جوړ شوي، دلته وله بیا ورکړي بیا راکاږي سټه پورې، چې دا پرې کې دا بل جوړ شوي دقسې یې شلی او جوړېږي او دواړه وښکي سټه پورې شلی. چغې وایي مې دا څوک دی؟ وایي مخکې ځه. چې مخکې لاړو ښځې او سړي بربنډ په یو غار کې، غار د تنور په شانتې و، تنور خو راکوټي غار دی، ویښې پلن دی او خولې تنګه ده او دا بربنډ دي پکې لکان او جینکې. نو چې چپه ووایي اورو نو دیر بره راوخیږي، نو زه بس را غورځېږي، ناګانه چپه غلی شي بیا لاړ شي. مې دا څوک دی؟ وایي مخکې ځه. وایي چې مخکې څنګه لاړمه د دې نه مخکې ورسېدمه نو بیا مې څه ولیدل؟ وی بیا یو سړی دی او هغه ته د دنیا خشاک پروت دی او هغه پنډ تړي او فرشتې ډبې چې شا به اوچتې کوي نشي اوچتولی. دی لګیا دی فرشته ډب ورکوي او دی یې نشي اوچتولی، فرشتې وهي چې شا به ده اوچتوه او دی اوچتولی نشي. وی بیا مې نور کسان ولیدل، وی تخم به کره او فوراً به غټېده، دی به پرې کاو بیا او خوشحاله و. بیا به تخم کره او چې څنګه بیا وکره نو هغه به فصل به لوی شو او دانې به یې ونیولې، خشته به شو ښکلې، دی به ورته خوشحاله و. زر به یې پرې که، بیا به یې تخم کره. ما دا خو ډېر خوشحاله خلک تخم کري او لویږي. څنګه دا څوک دی؟ وی راته وی چې مخکې ځه. وی چې مخکې لاړمه نو بیا یو قومو اوښانې سرول، اوښان او په اوښانو به او یو سړی ورته و چې شا به دا سره وه او ډېر زیات په بد حالو. هغه اوښان به پرې راوګرځېدل، لتې به یې ورکړې، دی به راوغورځېد اوښان به پرې د پاسه وګرځېدل، ډېر په بد حالو. ما هغه دوو کسانو ته وی چې ټوله شپه مو ګرځولم، ما پوه کې دا څوک و؟ وی دا لومبی کس چې دا سر به په کاڼې وله ویشته، دا څوک دی؟ دا ستا د امت، ستا د امت هغه کس دی چې قرآن یې ویلی دی خو تلاوت یې نه کوي، ودی دی سر کې قرآن پروت دی، قرآن نه وی تلاوت نه کوي، نه د ورځې وایي چاته او نه د شپې تلاوت کوي. دا هغه کس دی. زما وروڼو قرآن لوی نعمت دی، ښه لوی نعمت چې چاله خدای پاک ورکړي او چې قرآن یادول سنت دی، یاد ساتل فرض دی، فرض یاد ساتل فرض دی. او قرآن چې زده که تلاوت بکې. خو نن د فیسبوک نه څوک ګزارېږي، نن فیسبوک دنیا په غم کې اچولی ده. بس ملا صاحب هم فیسبوک او شاګرد هم فیسبوک، جماعت کې هم فیسبوک او جماعت نه بهر هم فیسبوک، ټریفک پولیس والا سره په سړک کې هم موبایل او ډاکټر صاحب سره په دفتر کې هم موبایل. افسر ته به ولاړ چې زما فایل دستخط هغه به موبایل کې لګي، ملا صاحب ته به ولاړې زما مسله حل که هغه سره به موبایل وي، دکاندار ته به ولاړې ماله دا شی راکه هغه به موبایل راغېشتی. یخ صاحبه نور خلک وایي څه کې زما بشیر جان سره هم 3 دي که 4 دي. بس دې خدای د ګناه نه ساتلی دی که نه،
بعضې وخت کې د خدای فضل یي په انسان کنې که دا سترګې وې که نه ده سره به اوس غټ غټ موبایلونه او دی به هم ټول اوس بیا پې ګوته راښکه او ناست به خو دغه شی اوس در نشته خو 3-4 سره اوس هم شته ده سره خیر دی غریب خو یو مقصد له ساتي اکثر خلک دې پروګرامونه غواړي ټیمونه ته غواړي نو هغې دپاره دې ساتي مونږ خو هسې دنه ګرمه مساله جوړه کړې کله کله پې مجلس خونده و بهر کې زما وروڼو نن سبا موبایل تباهي ده ګورې ښه دا موبایل غلط مې استعمالوي ښه استعمال کړي دا علماء بیانونه پې واورئ تقریرونه پې واورئ دین پې خور کې چې څوک د دین خلاف لګیا دی په موبایل باندې د هغې مقابله پې وکړي د غوږ ګناه د سترګې ګناه او د ژبې ګناه دا نن ټول په موبایل روانه ده زه خیر په دې به چې د بله جمعه بیان درته وکړم دویم هغه چې تا ولیده چې د وینو په دریاب کې دا سودخور دی سودخور سود کوي دغه د قبر عذاب دا د قبر عذابونه تا ته وښودلی شو دا ستا امتي دي سودخور نن سبا خلک څومره سودونه کوي